السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه کامران خټک. ګرانو کتونکو، نوښار په سیاست کې ډېر لوی هلچل دی. نن په نوښار پریس کلب کې د آل پارټیز کانفرنس انعقاد، هلته کې د اپوزیشن جماعتونو MP اختیار ولی خان، د پیپل پارټۍ کوم قائدینو، د مسلم لیگ، عوامي نیشنل پارټۍ او نمائندگانو جمعیت علماء اسلام قیادتو، قاری اسلم صاحب، د دې په نوښار پریس کلب کې آل پارټیز کانفرنس وشو. په آل پارټیز کانفرنس کې دی د وزیر دفاع په بیس کیمپ باندې زبردست تنقید او هغه په زور بندولو دمکی ورکړې ده. دې سره سره د نوښار سیاست کې ډېر لوی هلچل روان دی. موږ تاسو سره څنګه خبرونه شیر کړي چې را روان وخت کې دا نقشه دې کې بدلون، په دې کې شمولیتونه. نو په نوښار کې د مسلم لیگ نون ضلعی رھنما مشیت الرحمان د هغه رونه هغه په مسلم لیگ نون کې شامل شوي دي. مسلم لیگ نون نه PTI کې شامل شوي دي پرویزخټک سره. ورسره د جماعت اسلامی سیکرٹری اطلاعات نصراللہ شاھین هغه په PTI کې شامل شوی دی. ډاکټر عمران خټک هغه ته ټوپۍ په سر کړې ده. دغسې د نوښار په درېو واړو تحصیلونو کې سیاسي سرګرمیانې هغه نن په عروج باندې وي. په نوښار کې وفاقی وزیر دفاع پرویزخٹک هغه برپور طریقې سره لګیا دی او وکټې راغورځوي. دویم طرف ته لیاقت خټک د پبو تحصیل دوره کړې ده. ولته 25 ناظمان د حاجی بشیر د جماعت اسلامی امیدوار د حاجی بشیر په حمایت کې ودرولی دي او دغه حمایت یې کړی دی دغه خلکو. نو خبرونه ډیر دي. نن یو خبر به تاسو سره شیر کوو. د ټولو نه اهمه خبره هغه د نوښار پریس کلب کې د آل پارټیز کانفرنس ته، بیا به ورپسې راځو شمولیتونو ته. رشکای کې ډېر لوی غټ جلسه شوې ده د PTI د نهار دي په ځای کې. دغسې په جهانګیري کې جلسې دي. په پبو کې د میا افتخار حسین په امانکوټ کې ډېره غټه جلسه شوې ده. خیشکو کې جلسې شوې دي. د جمعیت علماء اسلام کې څه شمولیتونه شوي دي. نو دا ټول به نمبر په نمبر تاسو سره شیر کوو. کامران څه به وایي نن په نوښار پریس کلب کې چې کوم آل پارټیز کانفرنس شوی دی هغې باندې به تاسو تفسیر رسي؟ تفهیم به موږ خپل ویورز ته وایو چې نن کوم APC شوی دی اپوزیشن جماعتونو نوښار پریس کلب کې. نو تیر شوي PK 63 الیکشن چې وګورو نو هغې کې هم دغه شان دي اپوزیشن جماعتونو شکایت یې کولی چې وزیر دفاع دی هغې دې کې پریس کانفرنس یې شوی وي. تیر شوي کوم PK 63 الیکشن شوی نو هغې کې هم اپوزیشن جماعتونو وزیر دفاع خلاف شکایت کولی. کنټونمنټ بورډ کې هم دی هغه شان دی اپوزیشن جماعتونو دا اعتراض و چې وزیر دفاع چې دی نو هغې خپل تحریک انصاف کوم امیدواران دي هغې دپاره کنوینسنګ کوي او وسایل سرکاري وسایل استعمالوي. نن هم دی کوم پریس میډیا سره خبرې وکړي او دا کوم اعتراض یې وکړو. تفهیم به یې موږ ګورو چې وزیران چې دي سیاست نه لرې نشي پاتې کېدی. څه ناڅه انداز کې کوئی الیکشن کمیشن ډېر زیاتې پابندیانې وي خو بیا هم هغوی څه ناڅه انداز کې راځي او خپل امیدوارانو هغوی سپورټ کوي. چونکې دلته معامله صرف یو امیدوار نه ده، د خپل زوی ده چې خپل زوی نه برپور طریقې سره وزیر دفاع چې دی یو خو وزیر دفاع دی، بل طرف ته هغه خپل زوی دی، مشر زوی دی، لښتې جګر دی. هغه خپل سیاست چې دی ټول سیاست چې دی هغه ته حواله کړی، سپارلی دی، ټول واګ یې خپل زوی ته ورکړی دی. نو کوئی الیکشن کمیشن ته دی شکایت هم کي خو هر حالت کې به خپل څه ناڅه انداز کې، حالانکې فرنټ کې نه راځي، اوس پر انتخابي جلسې ته راغلی نه یې خطاب کړی دی او نه یې برای راست په فوټیج ویډیو باندې هغه شمولیت تقریب خولی دی. خو څه ناڅه انداز کې به هغې لګیا وي خپل زوی دپاره وایي کمپین چلوي.
خو الیکشن کمیشن موږ ګورو چې اوس پرې هغوی داسې توانه کاروي نه ده کړي چې وزیر راځي او داسې انتخابي کمپین کې هغې سرکاري وسایل استعمالوي یا هغې کمپین چلوي. اوس پرې موږ په نوښار کې ګورو داسې یو توانه کاروي الیکشن کمیشن نه ده کړي. اوس چې کوم پرویز خان دی نو هغې یو طرف ته کوم قوانین دي هغې پر خیال هم ساتي او برای راست سټیج ته نه راخېږي. بالکل. او داسې مخامخ تقریر هم نه کوي د زوی دپاره چې سټیج ته راخوتو ورته خطاب یې وکړو خلک یې شامل کړو. البته چې دي نو خلکو سره په حجرو کې ملاقاتونه خلکو سره کوي، په هلته ملاقاتونه یې کوي خلکو سره پس پرده کوم دغه دي ډوریانې دي هغه هلاوي، هلته پس پرده جوړ توړ دی جاري ساتي. نو دا چې دی دا هم د هغه زوی دپاره یو ښه دغه روان دی، لکه هغه په حق کې زوی په حق کې ښه دغه روان دی. او موږ ګورو دي ملاقاتونو نتیجې کې ډېر شمولیت کېږي. څنګه حاجي نوشہرہ خان ځای ته بلې لاړو او هلته هغه په توګه ډېر زیات شمولیت وشوې. بیا خاتوخېلو کې ډېر لوی جلسه وشوه، حاجي نوشہرہ خان د خاندان یو ډېر لوی پاور شو وکړه. نو هغې نه ما دې اواز ورکړو چې نوښار کې چې کوم اواز کوم دغه چلیږي نو هلته نوشہرہ خان هلته هولډ دی. نو الیکشن کمیشن خو هغه وکړو، خو دا ته یو پلار چې دی پلار خپل زوی د هیڅ حالت کې جدا کېدی نه شي، هغه کمپین پرېښوی نه شي. ولې پلار وزیر رشته چې دی نو دا میز کې هېڅ قسم رکاوټ نه برداشت کوي. او بل طرف ته سیاست چې دی نو پلار د 40 کاله ټول سیاست خپل زوی ته حواله کړو. نو هغې به خپل زوی داسې الیکشن کمیشن او حکومت کم قوانین دي هغې پروا ونه کوي، دی خپل دغه کې لګیا وي او دی کم اعتراض چې کړی دی نو هغې مطابق کېدی چې مونږ پهله مو چې الیکشن کمیشن داسې تاوانه کراوي خو پر نه دي کړي چې یو وزیر یا اپنے حکومتي هغه یېرېدلی وي او هغه سرکاري وسایل نه وي استعمال کړي یا هغه کمپین نه وي چلولی. ګرانو کتونکو، نوښار پریس کلب کې د پاکستان پیپل پارټۍ لیاقت شباب ایم پی اے د مسلم لیگ نون اختیار ولی خان عوامی نیشنل پارټۍ د طرف نه میا یحیی شاه د جمعیت علماء اسلام د طرف نه قاری اسلام او د پاکستان پیپل پارټۍ د لیاقت خټک د طرف نه رحمان خان خټک دی په دې آل پارټیز کانفرنس کې شامل او دی باقاعده اعلان وکړو که الیکشن کمیشن او متعلقه ادارو دا بیس کیمپ بند نه کړو. امانګړ کې دفتر وینا یې وکړه چې د وزیر دفاع په امانګړ کې کوم دفتر دی او هلته کوم شمولیتونه کوي دا بند نه کړو. نو دا د سیاسي پارټو مشترکه اعلان و، دا ته سره موږ شیر کوو چې دا به موږ په زور بندو. دغه یو غټ اعلان اپوزیشن کړی دی. موږ به شروع کوو د نوښار تحصیلونو خبرونو کې. نو دلته کې غټ خبرونه هغه هم د نوښار په تحصیل کې دي. چېرته چې اسحاق خټک ولاړ دی، د جمعیت علماء اسلام د طرف نه مفتی حاکم علي ولاړ دی، د عوامي نیشنل پارټۍ د طرف نه میا بابر شاه ولاړ دی، د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د اختیار ولی خان رور عبدالحق ولاړ دی. نو عمدې باندې به خبره کوو. نن به چې کوم غټ اکټیویټیز غټ پروګرامونه شوي دي نو هغې ته به راځو. کامران پشخیشکو کې د جماعت اسلامی سابقه سیکرٹری اطلاعات نصراللہ شاھین دی د جماعت اسلامی نه دی د خاندان دی مستغفی شوي دي او په پی ټی آی کې شامل شوي دي. ورسره د نوښار په سیاست کې به خبره کوو. تحصیل کې دلته د مشیت الرحمان رونه هغه شامل شوي دي. څو ورځې مخکې د مشیت الرحمان باقاعده وزیر دفاع پرویزخٹک سره ملاقاتونه شوي دي، هغه هم خبرونه راغلي وو. نو دا به په کوم انداز کې شیر کوئ خپل ویډیو؟ فیم بھائی ستاسو څه ګوئ نصراللہ شاھین جماعت اسلامي ډېر اهم وکټ و چې سیکرټری اطلاعات مونږ یې لحاظ سره و چې ډېر اهم کلاړي و د هغوی چې هغه وکټ دی تحریک انصاف وایسته او نصراللہ شاھین څه وخت نه مونږ اورېدو هغې بالکل جماعت اسلامي نه سایډ تر شوی و او د بیک ډور داسې تحریک انصاف سره رابطې شروع وې. اوس عملي طور باندې هغه شمولیت اعلان وکړو، د اسحاق خټک چې دی هغه حمایت اعلان وکړو. دغه شان څنګه مشیت الرحمان دی پاکستان مسلم لیگ نون کې جنرل سیکرټري پاتې شوی دی، نن سبا هغې څه وخت وشو هغې خپل پارټۍ د مسلم لیگ نون نه ناراضه دی او هغوی هېڅ قسم سرګرمیانو کې د پارټۍ سرګرمیانو کې حصه نه اخلي. او دغه شان چې دی مشیت الرحمان چې دی تعلق مالکی شریف سره دی، دی والي صاحب چې حاجي تسلیم خان پرویز خان مرګ د پرویز خان ډېر قریبي صلاحکار و. اکثر چې وکله الیکشن رالو نو هغه پرویز خان د
رایشګاه ته رالو آرمر کور کې چې کوم دی کال رایشګاه ده نو چې دی دیرې کې څنګه داخل شو نو هغه ورته آی ټایم وایي چې بس چې ته دلته قدم کېږدې نو تا سره زه ملګری یم. حاجي تسلیم خان یو میلمه دوست و چې څوک یې په دیرې رالو به یې چا ته انکار نه کولو. دغه شان دی چې دی هغه کم زامن دي خلیل الرحمان او سره دوه نورو نه هغوی پریزخټک ته خپل شمولیت اعلان یې وکړو. اسحاق خټک چې هغه فرزند دی هغه مکمل حمایت اعلان یې وکړو. او دا تفیق دا صورتحال شو چې لکه څنګه پرویز خان شو، لیاقت خان شو. لیاقت خټک چې دی هغه خپل جنډه جدا کا او پرویز خان خپل جنډه جدا کړې ده. دې نه دا ثابت و چې مشیت الرحمان چې دی هغه په کور کې یو جنډه ونیوله او دا نور نرسینې هغې پی ټي آی سره بله جنډه ونیوله. نو دې کې څنګه چې پرویز خان کور کې د سیاست روان دی، دوه جنډې چلیږي. داسې دی کور کې سیاست چې دی سیاسي لارې جدا دي. خو دې کې دا دی چې مشیت الرحمان چې دی خپله هغه منشا پکې شامله ده، هغه رای پکې شامله ده. چونکې څه وجوهات هغې مخامخ خپله نه دی راغلی، خو هغه خپل شمولیت نه دی کړی. خو هغې خپل یو قد دغه ګڼي چې ما یو قد وکتامه دی او هغې کې به چې دی چې یو داسې سیاسي پارټي کې زه شمولیت وکړم چې آینده دپاره ما ته هغې ټکټ یقینداني م راکولی شي. نو هغه دا سړي ته خپل ډول یې راویستو. او ډېر اهم وکټ یې دی وایستی طریقې صاحب. د رشکۍ خبر به سره شیر کوو. مونږ نن دې طرف ته تلي وو. په دې کې مونږ د نهار خان دا د پرویز خان د دی پلار سره او د پرویز خان د پلار د دی د ابا و اجداد دوستانه ده. نو د اسحاق خټک نن هلته جلسه وه او په ټول بازار کې جنډې ولګولې، پرچم لګو، مهم شو، ریلی وشوه. دې باره کې بس فی بھائی رشک چې ته نو دی کې څنګه تاسو نهار حاجي نهار چې دی دا د والد صاحب چې و افسر خان نامه یې هغه پاکستان پیپل پارټۍ سره ډېر نظریاتي وابستګي وه. جنرال بابر دی رایشګاه ته راغلی و، بیا پرویزخټک راغلی و. پرویزخټک سره د پلار ډېر درینه مراسم وو. هماغه درینه مراسم چې وو نو څنګه نهار دی هغه ویل هماغه ملګرتیا لاس پرویز خان ته ورکړو خپل والد صاحب وفات کېدو نه بعد. هماغه چې کوم لاس یې ملګرتیا ورکړی و نهار خان اوسه پورې پرویزخټک سره د رفاقت را روان دی. 40 سال دی د سیاست وشو پرویز خان، دغه شان دی 35 سال چې وشو دغه شان نهار خان دی پرویزخټک سره لمن نیولي او د سره په ملګرتیا کې را روان دی. او نهار چې دی د رشک ډېر مضبوط سیاسي قداور شخصیت دی. د رشک ناظم هم پاتې شوی دی. او اوس چې دی جنرال نشست باندې پکې چې کوم انتخابي نښه ده په یې باندې هلته جنرال نشست نه ویلیج کونسل رشکۍ نه ولاړ دی. نن هغه ډېر لوی پاور شو وکړه او پاور شو چې و نو دی کوم دیره وه ټوله ډک وه، بهر هم خلک ولاړ وو. او هغې کې ویلي چې په رشک کې دی کورونو باندې پرچم کشای مهم وچلول وو. په بازار کې کوم چې په اسحاق خټک چې کوم راتلو نو ټول بازار لارې ډک کړي وو او ټول طریقې صاحب جنډې لګولې وي او ډېر لوی پاور شو دی په دې کې دا کوو. او نهار چې دی هغه دا وینا وکړه میډیا سره خبرو کې، په سټیج باندې خبرو کې چې رشک کې چې دی مونږ دا الیکشن ګټلی دی صرف فرضي او کاروایي پاتې ده. چونکې هغه تحریک صاحب سره هغه تعلق دی په اسحاق خټک حمایت هم کوي نو هغه خپل یا سره هغې خپل یو دعوه کوي. دا به دی سبا ثابتوي چې د رشک کې یا ګردنوا کوم علاقې دي هغې کې دی اسحاق خټک دی لیډ ورکوي. خو یو برپور پاور شو چې وایه رشک کې کوي نهار خان په رایشګاه کې تحریک انصاف کوم ورکر دي جیالې دي سپورټر دي هغې یو پاور شو وښوله. ګرانو کتونکو د نوښار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار په انتخابي سرګرمیانو کې نه صرف تیزی راغلی دی بلکې د خلقو کې مونږ پرله پسې دې طرف ته ګورو چې د مقبولیت ګراف کې اضافه راغلی ده. نن مختلف مقاماتو باندې د دی پروګرامونه شوي دي او د دی کومې جلسې زاخیلو کې وشوې یا مانګړ کې وشوې په نوشهره کلا کې او خیشکو طرف ته نو کارنر میټینګ نو غټې غټې جلسې شوي دي. نو په دې باندې مونږ ویلی شو چې جمعیت علماء اسلام مفتی حاکم علي مهم هغه تیزی سره روان دی. څه به وایي د جمعیت علماء اسلام
امیدوار مفتی حاکم علي مفتی حاکم علي چې دی نو تحصیل نوشہرہ نظامت جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ دی. چونکې بل سیاسي جماعت ته دی سره دلته په دې سیټ باندې سره الاینس نه دی کړی، خو هغه یوازې هغه سره کم ورکران دي هغه خپل بیانې چې دا په ډور ټو ډور هم رسوي، کار نه میټینګونو کې هم رسوي، او یو لوی جلسه هم دی روزانه په یو ورځ نه وي بیا په دویمه ورځ دی خامخا لوی جلسې هم دی کوي. او دلته جلسې په دې باندې دی ته اسانه دي چې دی کم کلي ته ځي نو ما یو مالت کې ورته مدرسې بل مالت کې ورسره جومات وي نو دی ته خلک را جمع کول دا ډېر اسانه ده. هر جومات او مدرسې نه ورته یو جلسه جوړېږي او دی چې کوم امامان دي اهم هغه اعتماد کې اخیستي دي، هغوی خپل مقتدیانو سره یو کنوینسینګ پلیننګ کې لګیا وي خپل چلي. او حاکم علي چې دی هغه یو بیانیه ده مهنګایي لحاظ سره هغې خپل بیانیه یو بهتر انداز کې پیش کوي. نو کم اورېدونکي چې کوم عوام دي کم چې دی ته ناست وي نو هغوی دا د کم بیانیه ده کیچ کوي. نو ته تقریر کې چې ډېر کم ځای کې دی کار نه میټینګونه کوي نو هلته ګڼ تعداد کې د خلک موجود دي. او نن چې دی کم مختلف ځای کې تاسو وایي په کم پروګرامونو شوي نو هغې کم 40 دی موږ ته راوصول هغې کې شمولیتونه پروګرامونه هم شوي دي. نو ریس پر حاکم علي چې دی نو هغې خپل پوزیشن بهتر کوي او دا په دې کې لګېدی چېرې تحریک انصاف سره دی لکه مفتي حاکم علي اکاني چې دی هغه دعوه ده چېرې ما مقابله چې د پی ټي آی سره ده په دې حلقې کې پی ټي آی او د جمعیت علماء اسلام مقابله ده د هغې دا دعوه ده. انتخابي مهم تیزی سره روان دی. دغسې ګرانو کتونکو د پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک نن زنډو بانډه خیش کې مختلف علاقو ته د ملاقاتونه کړي، ډور ټو ډور کمپین هغه مهمې جاري ساتلی دی، ملاقاتونه دي او ورسره شمولیتونه دي. نو او بل طرف ته لیاقت خټک هغه د پبو دوره کړې ده، زوی دلته لګیا دی، دغه تقریبات دلته جاری دي او پلار په ټوله ضلع کې یو طرف ته جهانګیري کې په نظر راځي او بل طرف ته په پبو کې ډېر دلچسپۍ سره او ډېر دغه سره د هغه چونکې سابقه ډسټرکټ ممبرانو سره تعلق دی، ضلعي ناظم پاتې دی او ډېر لوی اختیارات ورسره دلته پاتې شوي. نو دې ټایم کې هغه خپل اختیارات چې سابقه دورونو کې هغه استعمال کړي دي، کم احسانات په خپلو ناظمینو کونسلرانو هغه ټایم کړي دي، نو د هغې بدل اوس هغې نه غواړي. د تحصیل جهانګیري که مونږ ذکر کوو نو د چا خبره به کوئ؟ یو لوی لیست پروت دی. تحصیل جهانګیري چې دی هلته ډېر دلچسپ مقابلې روان دي او کم سیاسي جماعتونه دي خپل نوجوانان راویستي دي او نوجوانان نه وروستو چې دي هغوی مشران دي او مشران ډېر اهم کردار ادا کوي د خپل د زامنو دپاره یا یو پکې خپل ورور ودرولي هغې دپاره ډېر اهم کردار چې دی هغوی دی. نو عوامي نشر پارټي چې کوم دی سکندر خان خټک هغه نن هم شمولیت پروګرامونه شوي دي او مصري باندې کې خلک شامل شوي دي. هلته هغه پلار مسعود عباس خټک چې دی هغه هلته مورچه لګولې ده او ګڼ تعداد کې هغه کم فوټیج راوصولي دی کې خلکو شمولیت کړی دی او کار نه میټینګونه هم شوي دي. دغه شان دی چې سکندر خان دی هغه نظامپور علاقې کې جهانګیري کې پاوکوړي کې ادمزو کې شهیدو کې هغه تقریبات شوي دي او شمولیت پروګرامونه هم هغوی په دې کې شامل دي. اکوړي کې ډور ټو ډور مهم روان دی. پورې میسا کم علاقه چې د سیند نه پورې علاقه ده هلته هم دی پلار چې دی هغه ټیمونه مقرر کړي دي او حکمت عملي جوړ کړي چې ډور ټو ډور مهم هم روان وي او سرکار نه میټینګونه وي او سره شمولیت پروګرامونه په منظم انداز کې هغه خپل کارکنان چې دي تنظیمي کارکنان عوامي نشر پارټي ډېر مضبوط تنظیمي ډانچه ده. دا ټول تنظیمي ډانچه چې د هر کلي په سطح هر تپې په سطح یې متحرک کړي ده. ډور ټو ډور مهم هم چلي، کار نه میټینګونه هم کوي، شمولیت پروګرامونه هم کوي. دغه شان سکندر خان چې دی هغه هم خپل دغه پلار چې کوم ډور ټو ډور مهم ورته حواله کړی دی هغې خپل خلک دي خاندان فیملي هغه خلک هم ډور ټو ډور مهم باندې لګولي دي. نو ډېر دی څومره اجتماعات کېږي نو ټولو سیوا اجتماعات د کار نه میټینګونه دی کېږي. دغه شان ملک جمشید چې دی تنظیم هم فعال دی، ان پي تنظیمونه چې دی هغه ډېر سټرانګ دي. جی بالکل.
هر حالت کې ولې انفي تنظیمونه چې دی کې کارکنان ماتیږي، مشکل سره هغې د کارکنان پارټي پرېږدي. دا شان پاکستان پیپل پارټي کوم کینډیډیټ دی مولانا جمشید عام ینګ دی، هغې هم مختلف ځایونو کې هغه هم روزانه شمولیتي پروګرامونه هغې کېږي. شهیدو کې هغه ډېر پروګرامونه شوي، سیوا تعداد هغه په شمولیت کې په شهیدو کې شوی دی. دغه شان دی ادمزو کې دی، هلته مو سره وسیع حلقه ده. نظامپور سه علاقې دی، هلته ووټ بینک یې ښه کافي دی. نو هغې هم ښه کمپین چې دی هغه خپل هم روان دی. هغه سره کوم دوست پلار چې دی هغه سره کوم کاروباري خلک دي او کوم ذاتي دوستان دي، هغه نو هغې خپل انتخابي مهم کې رابطه مهم کې لګېدلي. ډور ټو ډور کمپین هم دی چلی، کار نه میټینګونه هم دی کوي. دغه شان پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ دی کامران رازق خټک، هغه دپاره چې خپل رول دی سیټل ایم پی ای دی ادریس خټک، هغه په شهیدو کې هم پړاو اچولی دی او نظامپور علاقې هم نن هغه ویزټونه کړي دي. او موږ دا اورو چې اخري هفته چې پاتې شي یا 10 ورځې پاتې شي، نو تحریک انصاف چې کوم جهانګیري کې کوم کینډیډیټ دی او یا پبو کې دی کوم کینډیډیټ دی، نو دی به اخري مرحلې کې دی خپل کمپین دی تیزی دی کې به دی تیزي راولي. او په دې کې دی چې دی کې به نوشہرہ کې چې کوم وزیر دفاع دی هغې هم پکې راوتلی شي، هغه رابطې هم پکې کېدلی شي. او اخري هفته چې پاتې وي یا 10 ورځې پاتې وي، نو په جهانګیري او په بو کې به د هغه دغه هم پکې شروع کړي، هغې هم پکې لاس وایي پکې. ولې جایي چې دلته چې زه خپل تحریک انصاف چې کوم زوی کامیابوم، نو چې باقي دو تحصیلونه جهانګیري او پبي چې دې کې خپل ناظمان زه وباسم، نو هغه خامخا اوس هغې چې خپل زوی معاملاتو نه لږ مطمئن شي، نو هغې به دې علاقو کې کار شروع کوي. او پرویز خاندان دی چې هغې اخري ورځو کې هغې ډېر زیات کار وباسي. هغې چې کامیابي وي نو د اخري ورځو کې هغې پانسه پلټاوي. نو جهانګیري او پبو کې به هغې کمپین شروع کېږي او هفته یا 10 ورځې مخکې به کمپین شروع کېږي پکې. دغسې ګرانو کتونکو پبو تحصیل ته ولاړ شو. په پبو تحصیل کې ډېر هلچل دی. نن د عوامي نیشنل پارټۍ ستر سیکرټر جنرل سیکرټري میاں افتخار حسین پبو کې موجودو. د خپل امیدوار غیور خټک د هغه انتخابي جلسو کې شرکت کړی دی، خطاب یې کړی دی. امانکوټ کې ډېره غټه جلسه شوې ده. هغه جلسه کې ډېر لوی تعداد کې خلک شامل شوي دي، شریکو. او میاں افتخار حسین امانکوټ کې جلسې ته خطاب کړی دی. دغسې د عوامي نیشنل پارټۍ ډور ټو ډور کمپین هغه هم جاری ساتل شوی دی او د دوی ټیمونه مختلفو علاقو کې لګیا خپل کمپین یې چلولی دی. څه به وایي غیور خټک باره کې؟ تفیم پبي کوم بیلټ چې دی نو هلته غیور خټک چې دی نو هغه ته میدان مختلف ځایونو کې ګرم دی. یو هغه پلار دی یا بیروکریټ دی پاتې شوی دی، هغه خپل یو حکمت عملي تیاره کړې ده، په یې کې یې لګیا دی. خپل فیملی کوم ممبر دی ټول اکټو کړي دي، هغې خټکنامه علاقه هغې کابو کړي ده. دغه شان دی چې غیور خټک دی خپل کینډیډیټ دی، هغې خټکنامه علاقې ته هم ځان رسوي. او دلته پبي بیلټ چې کوم دی اکبرپوره بیلټ په یې کې هم هغې سرګرم دی، ډور ټو ډور مهم دی. او دغه شان دی هغه ته ډېر غټ سپورټ چې دی میاں افتخار حسین چې هغې علاقې کې هغه ډېر هولډ دی. میاں افتخار حسین عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرل سیکرټري دی. او دا پبي خاورې چې ده دی دلته نه په میاں افتخار چې دی هغې دلته نه خپل سیاست کوي، 90 دهایه نه سیاست. او هغه خپل یو تقریر کوم دغه چې دی انداز نو هغه کوم چې اورېدونکي دي هغې ځان ته راتاوي، هغې ځان ته. نو په میاں صاحب چې دی هغه ته پوره کار ویلی دی. میاں صاحب هر حالت کې لګېدلی چې دا سیټ عوامي نیشنل پارټي په پړلي کې واچوي. نن هم هغه شمولیت پروګرامونه شوي دي، په اکبرپوري کې هغه جلسې شوي دي، په کوم پبي علاقې دي هلته هغه کارنه میټینګونه کړي دي. میاں صاحب چې دی بلکل هلته خاص خپل ټول مصروفیات یې تر کړي دي او خپل نامزد کینډیډیټ ته غیور خټک ته ټول انتخابي مهم چلی. بالکل. نو ښه پوره بھرپور طریقې سره لګیا دی که د میاں صاحب د خدماتو نه فایده استفاده حاصله کړي، د خپل پلار او د خپلو مشرانو هغه تعلقات نو سم کولی شي په حلقه کې. د جمعیت علماء اسلام په بو تحصیل کې امیدوار قاری اختر منیر
جبا بختای او صلیخانه کې پروګرامات کړي دي. حاجي نواب ورته جلوزو کې پړه واچولی، ملاقاتونه دي، خلکو سره میټینګونه دي. دغسې دې باندې به څه وایي؟ تفیم پبی کې چې ډېر جمعیت علماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی قاری اختر منیر، دلته دو جماعتي الائنس دی. پاکستان مسلم لیگ نور ایڈجسٹمنٹ ورسره کړی دی، هغوی پوره حمایت ورته حاصل دی. دا په دې علاقې کې چې دی نو پبی تحصیل نظامت باندې د دو جماعتونو اتحاد دی او دواړه مضبوط جماعتونه دي. مسلم لیگ نوم کافي ووټ بینک ته، جمعیت علماء اسلام چې دی هغوی ډېر اثر وسوخ دی په دې حلقې کې، ډېر ووټ بینک دی. حاجي نواب چې دی هغه پهله دا کمال دا کړی چې دو جماعتونه ټکټ خپل کور ته راوړو. اوس ډېر بهتر حکمت عملي باندې لګیا دی. هغه چې کوم انداز دی هغه ډېر منفرد انداز جوړ کړی دی. خپل وراره چې دی قاری اختر منیر انتخابي چې کمپین چې جلوي یو نوی انداز یې ورته شروع کړی دی. جمعیت علماء اسلام چې دغه کوم کارکنان دي ټول هغوی ته یو ټاسک حواله کړی دی، ډور ټو ډور کمپین چلوي، شمولیتي پروګرامونه هم کوي او مختلف ځایونو کې هغه انتخابي دفاتر کولاو کړي دي چې هلته خلکو ته کم خلک راځي، هغوی پوره ملمستیا کېږي. هغوی بل هغوی ته رجسټر ایښی شوی دی. هلته حاجي نواب ورته ویلي چې کم خلک راځي، کم څه مسله وي تاسو نوټ کوئ او ما په نوټس کې راولئ ذمه دارو. هغه څه مسله وي، چا څه مسله وي، نو دی فوري طور هغې ته پلانینګ کوي مسلې حل کولو ته. نو یو خو دا دی چې کوم امیدواران دي هغوی چېرې کامیابۍ نه بعد موږ دا مسایل حل کوو. خو حاجي نواب چې کوم انتخابي دفتر یې کولاو کړي مختلف ځایونو کې، هغه دا هدایت جاري کړي دي چېرې چا څه مسله راځي تاسو یې نوټ کوئ او ما نوټس کې راولئ. نو فوري طور هغه مسایل حل کېږي. نو ووټر چې دی نو سیوا هغه حاجي نواب چې کوم دی کینډیډیټ دی جمعیت علماء اسلام، دو په له سیوا راغب کېږي. او موږ یو چې کم تیزۍ سره هغوی شمولیت پروګرامونه دي او کوم دا کم بهترین حکمت عملي باندې هغوی یو کار کوي، خلکو مسایل فوري طور خپل ترو باندې حل کوي، ذاتي حیثیت باندې دی حل کوي. نو ووټران چې دي هغوی ټول توجه چې ده جمعیت علماء اسلام پلې شوي ده. دی چې دوو جماعتونو ووټ بینک دی. نور عوامي نشنل پارټي کې څه ناراض خلک دي هغوی ورسره په لاین باندې دي. تحریک انصاف کې چې کوم ناراض حلقه ده آی حمایت هم دی سره حاصل دی. نو تفهیم وایي چې د حلقې کې چې دی کوم دی نو ډېر تیز روان دی او دا حلقې چې نتیجه چې دی کو دغه شان دی روان وي جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ د تحصیل نظامت په وي رزلټ دی بدلولی شي، حیرت انګیز نتایج دی ورکولی شي، اپسیټ دی ورکولی شي. ګرانو کتونکو، د پی ټی آی امیدوار اشفاق خان هغه خپل کمپین جاری ساتلی دی، ملاقاتونه دي، په خپل یو لایحه عمل لګیا دی او په دغه سیټ کې وفاقي وزیر دفاع پرویز خان چونکې د قریبي دوست دی او د تیرو 20 کالو نه د پرویز خان سره دی په سیاست کې را روان دی. یو ټایم کې د اشفاق خان پلار هغه پاکستان مسلم لیگ نون ضلعی صدر او اشفاق خان د پرویزخټک سره قومي وطن پارټۍ کې بیا پی ټی آی کې مسلسل شامل را روان دی. د ده ملګرتیا یې کړې ده، ضلعي ناظم هم پاتې دی او نږدې ملګری ټول کارونه یې په لاس کې. دې ټایم کې د پبو نه الیکشن کوي. پبو کې ډېر لوی ووټ بینک دی او د پبو داسې حیثیت دی څنګه چې په جانګیري کې دا کوړي دی او په نوشهر تحصیل کې د نوشهره کلا دی. د دې لپاره دی څه پلانینګ کوي؟ د دې خپل یو ووټ بینک هم شته، د خپل ابا او اجداد نه که مونږ وایو د پلارانو د خانداني ووټ، نو دغلته کې یو ډېره لویه حلقه اثر دوستانه هغه دی سره ده او ورسره د خپل سیاست هغه دوستانې دا که راجمع کړي نو په سیاست کې څه ګیم هم کولی شي. دغسې نن د حاجي بشیر د جماعت اسلامی تحصیل امیدوار حاجي بشیر چې د خوشمقام نه میدان ته راوتی دی، هغه سره نن په ډور ټو ډور کمپین کې لیاقت خټک شریکو ملاقات یې کړی دی. د هغه علاقې نه 25 ناظمین نائب ناظمین چې د لیاقت خان سره یې ملګرتیا لرله، هغه خلکو د حاجي بشیر د حمایت اعلان کړی دی. څه به وایي حاجي بشیر چې دا کومه کرخه راته وکړه؟ تفهیم به څنګه چې مونږ
خپل ټاک شو کې ویلي چې پاکستان پیپل پارټي چې دی الاینس کړی دی جماعت اسلامي سره، خو جماعت اسلامي چې ده نو هغوی مطمئن نه دي دی الاینس نه، ولې چې پیپل پارټي چې کوم کینډیډیټ دی افتخار شاه هغه نه خو ټکټ وایسته، خو هغې آزاد حیثیت باندې ولاړ دی، هغه سره تنظیمونه کارکنان هم هغه سره په څنګ باندې ولاړ دي. نو موږ دا خپل ټاک شو کې دا خبرې کړې وي چې هغه سپورټ دی حاصل نه شو چې کوم جماعت اسلامي په دغه کې جهانګیري په نوشهره کې دی ته سپورټ ورکوي. نو پرویز لیاقت خان چې دی نو هغه چونکې خپل زوی کامیابی خو هغه باندې هم ناوخته شو لیاقت خان باندې، چېرې دا خو حقیقو داسې صورت واري نو هسې نه چې به دی تعاون باندې لاندې شي جماعت اسلامي ورکرانو بره ضلعي سطح خو اعلان شوي، خو ورکرانو تعاون چې ته لاندې شي ووټرانو تعاون لاندې جماعت اسلامي. نو پرویز لیاقت خان چې دی نو هغه په بي کې هغه ټانګ اړاو کو او هغه چې کوم اسروسو خو لکه پرویز لیاقت خټک چې دی نو هغه 20 سال د پرویز خان څومره اختیارات و هغې بالکل بلا شرکت غیر مالک و، ده چې به سخلي نه سووتو نو پرویز خان ټیک د دغه دی به ایم پی ایم جوړ شوی و، دلته ضلعي ناظم هم جوړ شو، ضلعي ناظم حیثیت والیم د پوره ضلعي کې خلکو سره کونسلرانو ناظمانو سره زه یو تعلق جوړ کوم او مغه تعلق چې دی جماعت اسلامي ته سپورټ ورکو. نن چې څه دی دعوه کړي چې موږ سره دوره کسان موږ شامل کو او هغوی حمایت فیصله وکړه. نو لیاقت خټک چې دی هغه ته لږ هغې ټول نه سیوا کار کوي، سخت محنت کوي، ولې چې هغې جهانګیري کې دغسې کار کوي. نو دغه شی ولې هغې چې ما کم چې ما سره الاینس کې شامل دي یا ایډجسټمنټ مو چا سره کړی دی دی څه مرحلې کې ما نه مایوسه نه شي، هغې پسې ته متنفر نه شي. نو هغې دپاره دی خپل وقتا فوقتا ثبوت ورکوي، جهانګیري ته لاړ شي هلته هم هغې دی کوم کینډیډیټ دی هغه ته شمولیت وکړي، خپل اسروسوخ استعمال کړي، ناظمان کونسلران ورته شامل کړي. دغه شان دی اوس یې په بي کې هم ټانګ اړاو کو، په بي کې هم چې کوم د ناظمان دي کوم د اسروسوخ دی کله دی ضلعي ناظم پاتې شو، پرویز خان سره دی اختیارمند و 20 کاله چاته کارونه کړي هماغه چون کړو ما خلک تلاش کوي او جماعت اسلامي کوم کینډیډیټ حاجي بشیر د حمایت باندې آماده کوي. نو دغه تیزیدن چې دی الرټ کېدن لیاقت خټک ا د حاجي بشیر د فایدې دپاره دي. نو حاجي بشیر ته کافي سپورټ مونږ چې کومې خبرې حاجي بشیر متعلق کړې وي او د هغه د سیاست نو هغه په لکیره او مغه شانتې را روانه ده، وخت په وخت پتې غورځوي. نو څه به وایي دې باره کې؟ حاجي بشیر چې دی دی یو لکي دی، یو ایج داسې دی سینیر دی او بل دا چې لکي دی. لیاقت خټک چې دی هغه خپل اسروسوخ تعلقات هغه دا هغه ورکوي ورته چېرې خو پیپل پارټي ورکران تا سره تعاون نه کوي، هغې خپل آزاد کوم امیدوار دی هغه سره جیالې ولاړ دي، خو هغې بل سایډ متبایل دی چې تا ته زه نور حمایت خلک در کوم درته نه کې د کونسلران ناظمان یې ورته ورکو یا هغه هلته اپریشن یا جاري دی لیاقت خان. نو دې سره دا دی چې حاجي بشیر چې دی هغه پوزیشن مو دلته مستحق هم شي، دلته لیاقت خټک د مصروفیاتو د وجې چې هلته ټایم ورکوي په بي کې. بالکل ګرانو کتونکو دا سرپرایز ورکولی شي، مونږ مخکې هم د دې تجزیه کړې وه. حاجي بشیر دغه خوشمقام چوکي ممریز او د دې ایریا نه هغه خپل یو مقبولیت لري، خپل دوستان او خپل حلقه اثر لري او دغلته کې د خپل ووټ بینک دی او په دې تحصیل کې د جماعت اسلامي خپل یو ووټ بینک دی. مونږ که تجزیه وکړو نو د 93 چې کوم الیکشن شوی 1993 نه چې کوم الیکشن را روانې دي نو وقتا فوقتا چې جماعت اسلامي کوم کندیډیټ ولاړ دی په 93 کې دغلته عبدالحسیب ایډوکیټ ولاړو، هغه ټایم کې د خپل ووټ بینک د اسلامک فرنٹ په بنیاد باندې 15,000 نه اباو ووټو. ایسا څه علاقه وه سره پېښور هم شامل هغه ناصرپور او دغه بیلټ، خو چونکې ټوله حلقه بیا دې طرف ته وه زیاته مونږ چې کوم د تارونه را په دې خوا ترنا فارم نه دې خوا ته د اکبرپوره خوشمقام دا جبی زخی دا یو بیلټ دی، چوکي ممریز علي بیگ ناصر کلی کندی تازدین
ډاک بیسو د وزیر ګړی بیل، نو د هغی چې کوم پلیننګ دی او د هغې مطابق که دی چلیږي، نو مونږ چې کومه تجزیه کړې وه، کومه خبره مو کړې وه، هغې نه پس چې څومره دی الیکشن یې کړي، نو هغه ووټ بینک خپل ځای باندې د ودرېدو لا کمېدو په ځای هغه زمونږ د سټډي مطابق زیات شوی دی. نو مونږ دې باندې ویلی شو چې که دی خپل کوششونه او خپل پلیننګ او خپل بیلټ او څنګه دلته کې نوشہرہ، اکوړې، نوشہرہ کلا، پبو، نو هغه طرف ته هم اکبرپوره داسې حیثیت لري لکه په دغه تحصیل کې چې پبو لري، دا خټکنامه لري. نو دا یو ټیکنیکل خبره ده، خو که د دې ټیکنیکل خبرې دی څه تجزیه کوي، څه پلیننګ ولا کوي، او مونږ دا خبر شیر کړی چې دغسې څه پلیننګ روان دی. نن د هغې یو ثبوت تاسو ته راغو چې لیاقت خټک لاړو، لیاقت خټک دغلته 25 ناظمین، نایب ناظمین، ظاهره خبره ډېر کارونه به یې دغه خلقو له کړي. نو دا سیاسي نقشه کې هلچل پیدا کولی شي. مونږ به تاسو سره خبره کامران جهانګیري کې سکندر خان مصری بانډه کې پروګرامونه کړي دي، او جبی مندوري دې کې ډېر غټ غټ پروګرامونه نظامپور کې شوي دي. جهانګیري خبرې راوړي دي، موږ نه هلته څه پروګرام کم پریس ریلیز چې موږ ته راغلی هینډ آؤټ د عوامي نشر پارټي کوم راوستلی دی، مطابق جبی مندوري علاقې کې جلسې شوي دي. سکندر خان خټک عوامي نشر پارټي کوم کینډیډیټ دی او ګڼ تعداد کې هلته مختلف مقامات کې هلته شمولیت پروګرامونه هم شوي دي. ونن چې اوس سکندر خان چې دی نو هغه نظامپور علاقې کې هغه ټول کمپین چلیدلی دی. نظامپور، کہی، انزری، خان کوئی کم علاقہ دا، دروازگئی، چربانی، مندوری، جبی، تو اگر پورا دا علاقہ کې هغه نن کمپین شوي او شمولیت پروګرامونه شوي دي. نو عوامي نشر پارټي چې هغې علاقې نه ووټ بینک، دا خوړ علاقې نه ووټ بینک سیوا راویستو په کوشش کې لګېدلي دي. ولې چې هغې عوامي نشر پارټي دا دعوه ده چې اکوړې چې دی هغه به مونږ کور کړو. اکوړې کې چې دی نو 100 کې به مونږ 80%، 75%، 70% ووټ به مونږ دلته د علاقې بنیاد باندې مونږ دلته نه راکاږو. دغه شان د هغې ووټ سیوا زور اوس په خوړ علاقې باندې دی چې خوړ علاقه چې دی هلته سیوا نه سیوا ووټ مونږ سیوا ووټ چې دی اکثریت ووټ چې مونږ دی د خوړ علاقې نه ده. نو هغې ډېر د خوړې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي. سکندر خان چې دی نو 3 ریزولوشن چې هغې په خوړې کې مختلف مقامات پروت دی، هلته کې پړاو اچولی دی، هلته کې هغه شمولیت پروګرامونه د خوړې خټکو یو بیل پته استعمالوي. دی خوړې خلک چې ډېر وخت مخکې چې دا 40 کاله مخکې چې کوم سیاست و نو هغې کې دی د کوړي خاندان چې کوم دی دی نیکه دی جان محمد خټک، د سره ډېر زیات تړون و. هغه ټاون کمیټي کې هغه چیرمین جوړ شو. بیا هغې نه بعد صوبایي اسمبلی 3 ځله 5 ځله هغې الیکشن وګټلو. دغه شان دی هغې به اټرک هم پکې هغه کړی و، وزیر صحت هم پکې جوړ و. هغه و سیوا دغه چې نظامپور کې هغه خلکو سره تعلق و. هلته یو مشهور پارک دی منګلور پارک، هلته به اکثر هغې راتلو او د خلکو سره به کېناستو. یو ورځ به هغوی مختص کړي وو، هلته به میخې ملالې کې خلکو سره خبرې مو وشوې، روټیانې به مو خوړې، خیرات به هم پکې وشو، خلکو سره ګپ شپ چسکۍ مسکۍ به یې ولګولې خلکو سره. نو هغه خلک ډېر زیات دې خاندان نه بلد دي دلته. نو هغه هماغه مراسم چې کوم دي نیکه طرف نه، نو خوړې کې هماغه کم مشران دي، بیا هغوی کوم اوس کشران دي، هغوی سره هماغه رسم و رواج چې دی هماغه هغوی سره بحال کړی دی. هماغه ووټ بینک چې دی هماغه کورونو دا ووټ بینک سیوا را بسي. د دی کې دغه خاندان کې د دی کې کوم مشران دي اوس که دا کوم دي مذهبي دغه هم پکې ډېر زیات دی، خو دا ترسم دي مذهبي لګه هم پکې شته، 15 وخته منځګزاره دي. کور ته مخامخ جومات دی په کوړي کې چې مونږ ګورو نو جمعې ټایم ته څنګه اذان وشي جمعې ته ودرېږي ورسره. او بل سوشل کارونه کوي، خو سوشل کارونه کوي چې موږ د ظاهري نه چېرته د دومره غټ غټ دغه لکه یو کس وي کرونا کې یا څه داسې معامله راشي به وشي معاشرې کې مالیت کې غربت سیوا شو کروڑونه روپۍ خرچ کړي، خو شوقۍ نه. لکه خلک کوي چې هغوی کې الله سره معامله ده، په دې اجر مونږ الله نه وړو، دا سیاست ته یا دغه ته مونږ نه راولو.
په میډیا کې موږ نه راولو. داسې خلک چې دي نو هغه بس موجود وي، اساسه ده. بالکل جی. خو خلک دې شوقی نه، ولې یو معامله یو دغه چې ده کاته خلکو الله سره کولاو کړي وي، نو الله کاته چې ده نو هغه څوک ظاهروي نه په میډیا باندې نه سیاست پلیټفارم باندې، خو نیک خلک دي. دغسې زمونږ د نوښار ته به راشو واپس. نو کوم نن جمعیت علما اسلام دا خبره مونږ مینوالو سره شیر کا، خټک حمزه راشکه او خیش کو دغه طرف ته ډور ټو ډور کمپین هغه چلولی دی، څه خلق شامل کړي دي، ځان سره ملګري کړي دي او خپل انتخابي مهم هغه د هغې تیزۍ سره جاري دی. ګرانو کتونکو دغه نننی سیاسی خبرنامه او پکې غټ خبر هغه مونږ تاسو سره یو د آل پارټیز کانفرنس شیر کو، یو ځلې در سره بیا په تلو تلو کې شیر کو. په نوښار پریس کلب کې نن د پاکستان پیپل پارټۍ، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارټۍ یو آل پارټیز کانفرنس منعقد شو چې په هغې کې په نوښار بلدیاتي الیکشن کې د وفاقی وزیر دفاع پرویز خان د هغې مداخلت او سرکاري وسایلو هغه الیکشن دپاره بېدرغ استعمال، په ټي ایم اے کې مداخلت، بورډونه، داسې ډېرې خبرې وي چې په هغې باندې خبره وشوه او بیس کیمپ باندې د خپلو الفاظو په صورت کې شدیده ګولهباري وکړه او بیا یې دمکي هم ورکړه که الیکشن کمیشن بیس کیمپ امانګړ ګلبت هاوس دا د دفتر په طور باندې په الیکشن باندې اثر انداز کېدو یو ذریعه دا بنده نه که، نو مونږ به په دې مجبور شو چې دا په زور به بندو. دا په زور بندول به څنګه وي، دې کې به څه کردار ادا کوي، د دې لپاره به څه لایحه عملي، دا به د هغوی نه بیا اورو چې هغوی بیا دې کې څه اعلان کوي. او ورسره غټ خبرونه د وفاقي وزیر دفاع خپل زوی دپاره کمپین، او په پی ټي آی کې د جماعت اسلامی ضلعی سیکرټری اطلاعات او د هغه خاندان د هغې شمولیتو او د مسلم لیگ نون مشیت الرحمان رونو د پی ټي آی کې پرویز خان سره د سفر آغاز او اعلان. دغه یو څو خبرو سره به زه تفهیم الرحمان او کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.